چې د هغې نوم دی تماشو کې تماشا. تماشو کې تماشا. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتو ادب ته ورځ په ورځ نوي ایجادونه او تخلیقونه راځي. د جاپان له اړخه هایکو راله او کیدای شي چې د پیرنګیانو نه مایکو راشي. دغه رنګه روغې جوړې ټپې پورې خلکو ګیر او برېت وتړل او ټپۍ ځای ته جوړه کړه. نو بس دا زمونږ خپل ادب دی. زه پکې د ګلخان ماما بنډلې شامل وم. ګلخان ماما زمونږ د کلي یو شډل زمیندار دی چې هر وخت د پټي په کار کې بوخت دي، خو د غرمې مزدوران خپل سفر ته بوځي او د ډوډۍ انتظام ورله کوي. او بیا چې مزدوران ډوډۍ خوري نو ګلخان ماما بالښت ته ډډه شي او یو قصه ورته شروع کړي. یو ورځ یې موږ ته یو قصه کوله، ویل وحیدالله برخه غوږ شه، د ژمي اوږده شپه وه او زموږ د کوره ګیدړ چرګه وتښتوله. ما ورپسې ډېر سپي در لرې لرې وځغلول، خو پخواني ګیدړان دومره تیز وو لکه بکسه پلینکو چې په موټروی روان وي. خیر د ګیدړه چې را واپس کېدمه ډېر د لرې نه مې د ډول سورنا اواز تر غوږ شو. یو ملګري ته مې اواز وکړو، مال شمشیره خدای مې نه خطا کوي، ځو چېرته تماشه ده. شمشیره هم په ډنګریانو سمدسې پنسې پورته کړې او په پټو لختو باندې روان شو. تقریبا یو 40 میله مزل هم وکړو، خو له تماشې ځای هم را لاندې نه کړو. بیا څه ډېر د یو 20 میله مزل نه پس هم ځای را لاندې کړه چې خانانو غټه حجره وه او په هغې کې تماشه وه. څوکیدار ویل چې تاسو خو په پټو پرخو کې راغلي یې، سم ګیدړان درنه ساس شوي دي. خیر موږ ته ډېر مینت وکړو چې موږ ډېر د لرې نه راغلي تماشې کتول او د خانانو نه خیر د اجازت وغواړه. څوکیدار لاړ او راووتل، ویل ځئ راځئ. خانانو د اجازت ورکړه چې رادي شي. حجرې ته چې دننه شومه، شراب کباب دي، رڼاګانې دي، ډمې ګډېږي، پړق پړوق دی، قمقمې زمزمې دي. ولې زما ملګري شمشیري په دغه ورځ تازه سر کټا کړی و، یعنې سر یې خریلی و. د حجرې چې څومره بلپونه و د شمشیر خان په سر کې ښکارېدل. موږ هم پکې یو ډډې ته کېناستو، ډمې د خانانو مخې ته ګډېدلې او موږ ته یې ډوسه ګیان اچوله. په دغه ورځ مې قلبه خرڅه کړې وه، د غویانو روپۍ را سره جب کې وي. بس ټولې مې ماتې کړې، لکه شوتل مې په جولۍ کې سترې کړې. بس ډمو چې زما جولۍ د پیسو ډکه ولیده، ټولې رالې او ما ته مخې ته په ګډا شوې. د شمشیري په کټا سر به مې ورته روپۍ کېښوده او ډمې به پرې راغوټه کېدې. اخر خانان ډېر تنګ شو، په نشه کې وو چې دا له کوم ځای غټ جاګیردار راغلی دی چې موږ یې په خپل حجره کې دونه ګنده کړو. یو خان به راته و، د شمشیر خان نه به په سر ټس ویسته چې هندوانه کچه ده که پخه. شمشیر خان ویل لالا مازغې راله مکمل وړخول، سر یې راله نغری کړ، زه څه وکړمه؟ ما ورته ویل د یو نه پکې د چت پکې جوړ که، یعنې سر ته اوچت که په خپله به ټیک شي. شمشیر خان کې خو د سوچو غوړو زور یو خان یې سر ته اوچت که او ځمکې ته یې راخلاص که. خانان په نشه کې وو، ټول راله او شمشیر خان یې په 4 کسه د لاسو خپو نه ونیو او یو څو جوټې یې ورکړې او په ډنګه ډولۍ په لنډي دیوال لکه د فوټبال بهر ته وویشتو. اخوا ته خټه پټې چې غرب شو، شمشیر خان پکې لکه د باټا خښ شو. ما زر په منډه ګیټ له ځان ورسو او څوکیدار ته مې زاري مینت شروع کړل چې غریب خلک یې په موږ رحم وکړه. څوکیدار ویل تاسو د اتیانو سره ټانټې جولي. څپلۍ او څادر رانه د خانانو په حجره کې پاتې شو او د سار چیله ایله کور ته راورسېد. ډېره له برق صاحب ډېره مننه.